څو ورځې مخکې کویټې ته تللی وم، هلته دستربندي وه، وزیرېدم د یو هلک دستربندي وه پکې، مې چې دله سړی په کم شان مبارکي ورکي. هغې وی دی د افغانستان نه راغلی دی، هغه حافظ قرآن چې وی راغی نو موږ سره یې قاعده وویلله، بیا یې را سره ناظره وویلله او بیا یې حفظ د قرآن وکړو. وی چې راغلی دی 3 کاله یې وشو، مور او پلار یې بیا نه دي لیدلي، مور بچې نه دی لیدلی او بچي مور نه دی لیدلی، او نن به د شپی دلته او سحر به دی افغانستان ته روانېږي. مې الله اکبر، په افغانستان کې به مور د حافظ بچي انتظار کوي. 3 کاله پس به مور بچې په پګړۍ کې حافظ قرآن یې. الله اکبر، موري چې 3 کاله مخکې د رالیږو نو خالص نه و، او نن چې درغې د قرآن حافظ دی، مور به ښکل کړی، پلار به ځان پورې نیولی، مور دا مور ده. 3 کاله بچې نه دی لیدلی، پلار دا پلار دی چې 3 کاله بچې نه دی لیدلی او بچې ځان نه راروسخت کړی دی. دا به څومره عجیبه نظاره وي چې 3 کاله پس حافظ قرآن ورشي او خپل مور وویني، خپل پلار وویني. اوس خالي سینه تلی و او ډکه سینه واپس شو. الله اکبر، څه بختوره مور به وي، څه بختور پلار به وي چې داسې بچي لري.